د هر قسم اسلامي کیسټو د ملاويدو پته یاد ساتئ. ایوب اسلامي کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور خار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط أو كما قال. درود شريف. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. زما عزت مندرو دانن چستاسو پا دی جماعت کی دا مبارک اجتماع جوڑا دا متازد دمنگ محترم رور جناب حضرت مولانا شوکت علی صاحب سلمہ اللہ اغیو فرمائل چدا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د پاک او د خپل سیرت سره جوړه ده. ورونو شکر دې الحمدلله تاسو خپل د جمعات د علاقې مشران علما کرام موجود دي او زمونږ مشر جناب شیخ الحدیث حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب دامت برکاتهم اغي هم تشریف فرما دي. داغی بیان مناسب و کافی اور بیا زمون محترم رور جناب حضرت مولانا شوکت علی سے دی هم الحمدللہ خدای پاک کل علم ورکړی دی خ بیان کولی شي. خدا دې مرګرو یو خواهش او یو محبت او چې د نیکه د پیغمبر علیه السلام د صفت په مجلس کې زه شریک کړم نو الله پاک دې ستاسو زمونږ دا ناست او دا مجلس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. روز دې موجوده غونډه تعلق او زمونږ د راغونډې دوه د ناشته پاسته نسبت د دې نننی مجلس
مقصد زمون د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذات مبارکه متعلق بیان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدای پاک زمون د هدایت لپاره دنیا ته را لېږلی. ټول وایي الحمدلله. او مونږ په ډېر فخر کوو، مونږ په ډېر خوشحاله یو، د الله لوی حمد ادا کوو چې یو ډېر عظیم پیغمبر او ډېر عظیم رهنما او د هدایت یو لوی سرچشمه، هغه پیغمبر چې د ټولو انبیاء او رسولانو امام دی، امام الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، چې دا خدای زموږ په قسمت راوخیږي. مونږ خو الله ته نو ویلې او نه الله ته درخواست کړو چې خدای پاک مونږ هم د آخر زمانه امت وګرځوه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت وګرځوه. دا مونږ الله ته نو ویلې، دا د خدای خصوصي انعام او پیرزونه ده په مونږ باندې. الحمدلله. بیا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم شان او دا غلوی پاغه کسله په میاشتو بحثونه کوي، نو هغه د ختمېدو نه دي. خدای پاک حضور پاک صلی الله علیه وسلم لا کم شان ورکړي او کم عظمت او کم لوی ورکړي وا، هغه ډېره ښکاره خبره ده او ډېر عظیم کار خدای پاک د نبی علیہ السلام ناغشته دي. خو دوه خبرې ستاسو مخکې کوم. یو په خپل زړه کې د حضور پاک سره محبت کول، او دویم د نبی علیہ السلام د اخلاق مطابق خپل اخلاق جوړول. دا دوه خبرې ضروری دي. زمون په ځل کې لومبه خو د نبی علیہ السلام سره مینه او محبت پکار دی او دا یو خپل تصور او خیال او خپل عقیده او یقین جوړول پکار دی چې زما ایمان بالا خالص او سوچه مسلمان بالا جوړېږم تر سوچ زما د پیغمبر علیہ السلام سره مینه او محبت مضبوطی. د محبت او د مینې غرشته مې سره برابرې، اله به زه سوچه مسلمان او که زما د پیغمبر علیہ السلام سره مینه کې نقصانی، زما محبت کې کمی، د نبی علیہ السلام چې کوم عظمت ته هغه عظمت زما پړ کې ني، نو ته په خپل پوه شه چې بیا به زه سوچه مسلمان نیم، بیا به زه کامل مسلمان نیم، بیا به زه هغه دو نمبر مسلمان چې ورته وي هغه مسلمان بیم. نو خدای دې مونږ کاملین او مخلصین مسلمانان جوړ کړي. زمون صحابه کرامو چې د پیغمبر علیہ السلام په یو خبره د خپل سر نه تیر شوی دي او د خپل اولاد نه تیر شوی دي او د خپل ځمکو نه تیر شوی دي او د خپل وطن نه تیر شوی دي، هجرتونه کړي دي، هر څه کړي دي. دا ولې د دې په ځل کې د پیغمبر علیہ السلام قدر او داغه محبت زما چې چا سره مینه محبت داغه لپاره به خپل ارث قربانو. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بخپل فرمایي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. وی ترسو چې زه د یو سړي په زړه کې د خپل پلار نه د خپل اولاد نه د ټول مخلوق نه زیات محبوب نشم، نو دا سړی بیا مغه سوچه مسلمان نه دی. نو نبی علیہ السلام په خپلم ترغیب ورکړي چې ګوره ما سره به محبت کوي، ما سره به پورا او سوچه مینه به کوي. د دواړو جهانو سردار مبارک مدینه منوره ته هجرت وکړ او په مدینه منوره کې عوالی ورته وایي چې دا کوم ځای مسجد قباء ده، په دې کې پیغمبر علیہ السلام څوارلس یا څلېرویشت ورځې دیره وکړه. بیا د هغه ځای نه را اوس چې کوم ځای د نبي علیہ السلام جومات دی مسجد نبوي مبارک، الله دې مونږ تاسو ټول بوتلي، دغه ځای ته پیغمبر علیہ السلام را روان شو او چې کله دغه مسجد قباء نه راته یو طرف ته بل طرف ته بنو النجار د پیغمبر علیہ السلام ماماخیل د نبی علیہ السلام د نیکونو رشتې وسره زنانو ماماخیل دي. د هاشم بیبي د نبی علیہ السلام چې کوم د نیکه پلارو د هغه ټبر دا د مدینه منورې دغه بنو النجار د قوم
نو دی غارو ته تورې واچولې او د نبی علیہ السلام د حفاظت او د استقبال په بنیاد د لارې نو نیم یو طرف ته نیم بل طرف ته او پیغمبر علیہ السلام د منځ کې را روان دی درمیان کې یو صحابي دی نوجوان صحابي دی خو بالغ خوراکوټه دی د عمر نه نوجوان دی نو عمر حضرت طلحه ابن برا رضی الله تعالی عنہ دی راغو پیغمبر علیہ السلام تا چې نبی علیہ السلام په کومه اوخه سور دی نو کله یو طرف ته ودرېږي او کله بل طرف ته ودرېږي کله یو طرف ته تاویږي کله بل طرف ته تاویږي نوجوان صحابي دی او صرف یو حدیث د پیغمبر علیہ السلام ته نقل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تاسو کې لکه دا یو قابل قاول تاویږي را تاویږي کله یو طرف ته ودرېږي ما ته ګوري کله بل طرف ته ودرېږي ما ته ګور دا ولې هغه ورته په جواب کې احبک یا رسول الله د خدای رسول ډېر زیات مې خوښه په دې ځل کې مې در سره ډېر زیات مینه او ډېر محبوب راته ښکار ډېر زیات مې خوښه پیغمبر علیہ السلام مبارک ورته وی خستا ما سره مینه شته ویا اوس د مینې تقاضا ده چې چا سره د مینې هغه خبره به هم بیا منې که اوس ما ته صاحب تا سره مې ډېره مینه زه ښځه لکه ما سره د مینه ده زه ورشه که نه دغه یو جام اوبه خو ما لرو او ته هغه زما د خبرې په ځای په دې پوړ سملې او ځان ته بالغ کړې او ډډه ووې نو دا خو مینه نه شوه که د مینې تقاضا دا ده چې چا سره د مینې ستا دا به د هغه په شان دي ته به ناسته ولاړه د هغه سره کې دا هغه خبره به منې او که ته د هغه مخالفت کې نو داسې د خدای هغه مینه ده دا د زړه مینه نه ده نو د دواړو جهانو سردار مبارک ورته فرمایي وي ما سره د مینه ده وی یو وی زما یو خبره به ومنې وی بلکل بصره چې شک د خدای رسول بالرأس والعین وی ښه یو چل وکړه لاړ شو پلار د ملک او د هغه سر ماله راوړه بس مضبوط امتحان دی پلار به وجنې نو د هغه سر به دلته ماله راوړې زه ګورم چې ستا د ما خبره منې که نه منې ما سره د مینه شته او که نشته اوس هغه هم د څوارلسمې صدۍ مسلمان نه دی زباني جمع خرچ والا مسلمان نه دی دو نمبر مسلمان نه دی هغه سوچه او مخلص مسلمان دی او دا حقیقت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سترګې چې پچا لګېدلې دي او بیا د چا سترګې چې د دواړو جهانو سردار مبارک باندې لګېدلې دي یاره په سچه منافقین مو کافرانه مو په سچه په صحیح نظر باندې نو هغې نه خدای پاک ډېر لوی کاملین خلک جوړ کړي دي ډېر عجیبه عبدالله بن سلام رضی الله عنه یهودي دی او راغی چې کله پیغمبر علیه السلام هجرت وکړه مخامخ ورته ودرېد یو څو تپوسونه هم د نبي علیه السلام نه وکړل نبي علیه السلام ورله جواب ورکړ لیکن دی ورته څه وایي عبدالله بن سلام رضی الله عنه وی د خدای رسول چې ستا د مخ ته مې وکتل که نه نو ان وجهک لیس بوجه کذاب ستا دا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی ستا د مخ نه دا معلومېږي چې ته رښتونی یې او فوراً ایمان راوړه نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته چې چا په سچه کتلی دي که تنقید په نظر نه په بد نظر نه په صحیح نظر نبی علیہ السلام ته کتلی دي هغه له خدای ایمان هم ورکړی دی او د هغه نه خدای ډېر لوی شخصیت هم جوړ کړی دی نو پیغمبر علیہ السلام ورته وایي چې زه لاړ شه او زما سره دې مینه ده او زما خبره منې نو د پلار سر دې راوړه دی ورته څه وایي اوس کشر دی او توره د غاړه کې پرته ده فوراً یې توره د غاړې نه کوزه کړه دې کې له کلس ورکړه او توره یې ترې ویستله وایي د خدای رسوله دلته لږ ودرېږه دا خو ډېره معمولي خبره ده اوس به زما د پلار سر ستا خپو کې پروت دغه دې لاړ منډه چې منډه کړې نبي علیه السلام ورته اشاره وکړې دې حراشه طلحه راویې غوښت وایي موږ په چا پلاران نه وجنو خو ما صرف ستا مینه او محبت کته چې ته یقینا ما سره مینه ساتې او که نه ساتې یو څو ورځې پس دا ماشوم دا نوجوان صحابي مجلس کې ښکاره نه شو حضور پاک مبارک تپوس وکړه یاره یو هلک و طلحه ابن برا هغه نه ښکارېږي او ما سره ډېره مینه هم کوله
او دا هغه په زړه کې ما سره ډېر محبت هم هغه وینم چې څه شو دا هلک. صحابه کرامو چې معلومات وکړل وایي صاحب هغه بیمار دی، ناجوړه دی، د پاسېدو هم نه دی. نبی علیہ السلام ځان سره صحابه کرام واغشتل، وی دی چې تپوس دی لاړ شو. ورغلل د هغه تپوس له چونکې بره په عوالیو کې اوسېده، د مسجد قبا په خوش علاقه کې یو 3-4 کیلومتره د مدینې منورې نه بعد چې نبی علیہ السلام ورغی، هغه پروت دی په خپل بستر باندې او پیغمبر علیہ السلام یې تپوس ته ورغی. او چې نبی علیہ السلام ورته مخامخ شو، هغه نبی علیہ السلام ته وکتل او پیغمبر علیہ السلام هغه ته وکتل، دواړه یو بل ته په ژړا شو. نبی علیہ السلام خو په دې په ژړا شو چې هغه پوه شو چې دا بیماری اخیری بیماری ده او دې په دې مرض کې وفات کېږي. او هغه په ژړا شو، نبی علیہ السلام تسلی ورکوي هلکه مه ژاړه، خیر بیماری هم خدای راولي او شفا هم الله ورکوي، خدای به دې جوړ کړي. وی نه د خدای رسوله په دې نه ژاړم، وی زما دا بیماری ما ته معلومیږي چې دا زما اخیری بیماری ده، دا زما د مرګ سبب دی. خفه په دې مو ژاړم په دې چې ما ستاسو خدمت ونه کړی شو. زما نه کې دا ارمان و چې د دواړو جهانو سردار مبارک زمونږ وطن ته راشي، زه به ډېر خدمت وکړم، زه به ورسره کښېنم. او زما په زړه کې ډېر زیات محبت دی د خدای رسول تا سره، اوس کشر دی او خدای پاک هغه چې کومه پوهه او کوم هغه د عقل او کوم فهم او کوم هغه هوښیارتوب ورکړی دی، نه دا په مشرۍ او په کشرۍ نه ده. زما په زړه کې تا سره ډېر محبت دی، چې ته مې ولیدې نور هم سیوا شو او زړه کې مې دا ارمان و چې بس تاسو ډېر زیات خدمت وکړو، زه ولې ناړو جدا نه شم. نو په دې ژاړم چې ما ستا خدمت ونه کړی شو، ناسته مې هم سره ونه کړی شو. بیمار شم او ممکن ده چې همدې بیمارۍ کې زه وفات کړم، مرم. خیر نبی علیہ السلام تسلی ورکړه، لاس مبارک یې پرې راښکه او را روان شو دې وارثانو ته ورله وایي وی داسې معلومیږي لکه دا برخوردار وفات کېږي، نو که دی مړ شو نو ما به خبروي جنازه وپرې ګرځوي. پیغمبر علیہ السلام را روان شو، هغه تپوس وکړه، وی نبی علیہ السلام څه ووایي، چا ورته حال ووایي. وی داسې کار دی، ګورې که زه مړ شم چې نبی علیہ السلام زما جنازې له رونه غواړي، نو هر سړی خو دا غواړي چې زما جنازې د یو لوی عالم وکړي، یو نیک سړی دې وکړي، او دا بهتره خبره هم ده. او بیا د دواړو جهانو سردار مبارک او د هغه جنازه نبی علیہ السلام فرمایي چې زه د چا په قبر جنازه وکړم، زما د جنازې د وجې نه خدای د هغه په قبر کې رڼا پیدا کوي. ان الله ينور لهم قبورهم بالصلاة علیهم. زه چې جنازه په دې خلکو وکړم، زما د جنازې د وجې نه خدای په دې خلکو قبر کې رڼا پیدا کوي. نو اوس هڅه وایي، وی نه ګورې پام کوئ چې نبي علیہ السلام راونه وغواړي. هغې ورته ویې ولې؟ دا خو نبي علیہ السلام په خپل ارمان ښکاره کړی دی. وی نه که نه، وی په لاره کې د یهودیانو کورونه دي، هسې نه چې نبي علیہ السلام زما جنازې له راځي یا واپس دی او یهود ورته تکلیف ونه رسي، څوک ضرر ورته ونه رسي، مینه دې. صحابه کرامو به خپل هر څه قربانول، خو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لبه تکلیف نه ورکاو. ټیک ده زما جنازه زما د نبی علیہ السلام زما جنازه چې وکړي ما لپاره ډېر لوی فخر دی، خو لار کې د یهودو کورونه دي، نو هسې نه څوک تکلیف ضرر ورته ونه رسوي. نو پام کوئ چې پیغمبر علیہ السلام خبر نه کړي. اتفاقا همغه شپه کې غالب وفات شو، او چې وفات شو نو صحابه کرامو هغه خپلو رشته دارانو دفن که ښخ یې کړ او نبي علیہ السلام یې بې خبر نه کړ. سار د پیغمبر علیہ السلام په خپله تپوس کوي، یاره وی د هغه طلحه متعلق څه معلومات شته چې څنګه شو؟ صحابه وی د خدای رسول وفات شوی دی. وی کله؟ وی بېګا، او بیا وی موږ دفنم. حضور پاک پې خفه شوي، تاسو ته معنا چې ما به خبره وی، تاسو ما ته د هغه د جنازې اطلاع ولې رانه کړه؟ وی صاحب هغه په خپله دا ویلو چې د ما د جنازې نه نبي علیہ السلام به خبره وی. ولې په لاره به ځي راځي نو یهودیان دي چې د تکلیف ورته ونه رسوي. وی ځئ چې ځو، ځان سره صحابه واغېسته چې راغل د دغه ماشوم د دغه کشر د دغه نوجوان په قبر پیغمبر علیہ السلام جنازه وکړه.
او ځان پسې صحابه کرام ودرول او یو دعا وکړه نبی علیہ السلام. قسم دی ډېر ښکلې دعاګانې حضور پاک کړي دي، ډېر قیمتي دعاګانې کړي. خو زما په زړه کې چې پیغمبر علیه السلام یو مسلمان لکه ما دعا کړې ده، نو دا دعا زما په خپل زړه کې ډېره ناشنا لګي او ډېره د مینې دعا راته لګي. او زما په زړه کې زه وایم چې داسې دعا پیغمبر علیه السلام لکه د دعا خو ډېر برکات دي او ډېرې جوړې جوړې دعاګانې نبي علیه السلام کړي دي. دا دعا چې نبی علیہ السلام کومه دې لږ په حق کې وکړه ډېره قیمتي دعا. دې جنازې نه پس چې نبی علیہ السلام دعا کوي نو خدای نه درخواست کوي اللهم الق طلحه، اللهم الق طلحه بحيث تضحك اليه وهو يضحك اليك. اے خدایا دې طلحه سره داسې ملاقات وکړه چې الله ته دته خاندي او دې تا ته وخاندي. څه دې دعا داسې ملاقات سره وکړه چې تاسو یو بل ته وخاندئ. نو ظاهره خبره ده چې دې خاندي الله ته، نو د خدای مخکې چې څوک خاندي خو د خوشحالۍ خبره شوه، او د الله خندل دا د خدای پاک د رضا نه او د خدای د هغه مینې د محبت نه تعبیر دی. نو خدای داسې ملاقات ورسره وکړه چې ته ده ته وخاندې او دې تا ته وخاندي. دا دومره بهترینه دعا چې نبي علیه السلام وکړله، دا صرف او صرف د هغه دغه محبت ته وایي. اوس کاره خبره ده چې ستا ما سره مینه نو زما هم تا سره مینه، ته ما سره محبت اظهار کې، زه به تا سره خامخا د محبت اظهار کوم. دا څرنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی د مسلمان چې مسلمان دی د هغه په زړه کې به د حضور پاک خامخا عظمت او قدر وي، خامخا به پیغمبر علیه السلام سره مینه محبت کوي. تاسو یو مختصره خبره وکړه. ګوره محبت خلک چا سره کوي؟ نبی دی یو څو اسباب دنیا کې مونږ هغه چا سره مینه کوو چې یا خو ډولې انسان یا یو ډېر کامل شخصیت دی، لوی سړی وي، کامل شخصیت دی، لوی سړی دی، یا هغه انسان سره مونږ محبت کوو چې څوک څه شی راکړي، مثلا احسان له سره وکړي. اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې به مونږ نظر واچو نو د پیغمبر علیه السلام نه ښکلي څوک و؟ حضرت جابر ابن سمره رضی الله عنه فرمایي وی د څوارلسمې سپومۍ وه، نظرت الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فی لیلة اضحیان. د څوارلسمې سپومۍ د پیغمبر علیه السلام ته مې وکتل، وی کله به مې نبی علیه السلام ته کتل فنظرت نظرة الى وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو ځل به مې پیغمبر علیه السلام د مخ مبارک ته کتل او یو ځل به مې څوارلسمې سپومۍ ته کتل. وی زما د قسم په خدای وي چې د پیغمبر علیه السلام مخ مبارک د څوارلسمې سپومۍ نه هم ماته ښایسته ښکارېده. نو جمال او ډول چې کوم د دواړو جهانو د سردار مبارک دی هم ناشنا دی. دومره ډولې انسان، دومره خوبصورته شخصیت چې کم خوبصورتي حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی دا مصر خودو نبی علیہ السلام ندی لیدلی، یوسف علیہ السلام یې ولیدل نو ګوتې یې پرې کړلې. وی که د مصر ښځو زما محبوب لیدلی وی د لاس په ځای به یې زړونه پرې کړي. همدقسې وه صحابه کرامو لاس پرې نه کړل، خوړونه یې پرې کړل. د لاس پرې کېدل خو ډېره لاندې خبره ده، د زړه پرې کېدل د صحابو نه یې زړونه وړي. ښځه پرېږده ډېره ښه ده، کور پرېږده ډېره ښه ده، سر دې راشه قربان کړه جي بلکل. یو صحابیه رضی الله عنها حضرت هند او په یو غزا کې او جهاد د احد کې 4 زامن، یو خاون یو پلار مړه شو. 4 زامن یو خاون یو پلار، او چې څنګه دا راغله او تپوس کوي وی پلار دې مړ دی، وی الحمدلله انا لله و انا الیه راجعون. وی د پیغمبر علیه السلام حالت څنګه دی؟ وی خاون دې مړ دی، وی الحمدلله انا لله و انا الیه راجعون. نبی علیہ السلام څنګه دی؟ وی ټیک دی. بیا د 4 زامنو یکی باندې دی غوړي د مرګ خبر شهادت خبر ملاویږي ورته، او هغه ورته خبره کوي چې نبی علیہ السلام کوم ځای دی. او نه غواړي په پیغمبر علیه السلام باندې چې نبی علیہ السلام ته وکتل نو ورته په جواب شو وی د خدای رسول څنګه ځکه د پیغمبر علیه السلام د شهادت خبر خور شوی. وی قسم دې چې ته مې ولیدې او ته مې روغ ولیدې، ټول غمونه مې ختم شو. دا زما ولل دي که نه دي؟ صحابه کرامو نه د
صحابیاتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زلون اوڑی وطن پریدا کور پریدا بچی پریدا عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین دے او په یو جهاد کې پیغمبر علیہ السلام ته نسبت کړو قرآن حکیم هم داغه نقل کوي لا رجعنا الى المدینه ليخرجن الاعز منها الاذل نسبت پیغمبر علیہ السلام ته او هغه نبی علیہ السلام غصه شو خفه شو په او د زوی داغه نوم عبد الله دی راغه پیغمبر علیہ السلام ته کینه سو پلان منافق ته زوی سوچا مسلمان وې دا خدای رسول زه خبر شوم چې تا زما د پلار د مرګ متعلق اعلان کړی وینا ما نه کړ وی خزه خدای لرالم دا زما د پلار متعلق د مرګ اعلان دی کړی نو سه په بل کې مو وجنه اسنه بل څه په گزارو کی او خپل ولی را مخکې جو زد انتقام والا ما ته حکم وکړ صاحب نو زما د پلار سر بوستال خپل کې پروت دا غلول دي کنه دي نو څه تا وای په لغه چاله نه کوي او بیا ورته پلان دا سفر روان دي او دا زوی ورته او پلان دا مړ نه راکو دي کو راکوشه او دې بچی ته دماغ عزتمن او دماغ محبوب او چې ستا ما سره مینه او محبت او زما تا سره مینه او محبت اصل شو ورته په خپل ځای بابا خو تا پیغمبر علیہ السلام ته د ذلیل نسبت کړی ځان ته عزتمن ویلي هغه ته د ذلیل نسبت کړی او توره ورپسې راوستا وی ځان ته به ذلیل او پیغمبر علیہ السلام ته به عزتمن وي هغه پرېږدم که سر نه پرې کوم درې ځله په د الفاظ او چې زه ذلیل یم زه ذلیل یم او پیغمبر علیہ السلام ډېر لوی عزتمن دی وی زه خو مخه دی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چکم جمالو ہم پا دنیا کے بل چاکے نو دل کمال کی پا نبی علیہ السلام کے کمو او خکارا خبر بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر یو دا خداینا مرتبہ لان دینا باقی دا ہر چانا مرتبہ پورتا دا او دیم احسان چوک چا سرو کنو دیو سلمینہ کئی دا پیغمبر علیہ السلام دا عظیم محسن زمون دا پارا و صحابو دا پارا بل چوکتا کہ نبی علیہ السلام نوے منگ با کم لے پراتو ایمان کی منگ جہالت کی بپراتو دا ایمان کی منگ تا نصیب دے دا چاہ دا برکتنا نصیب دے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا برکتنا دا بدر جہاد چکل شروع کی گی کم نبی علیہ السلام ولا دے دعا کی یو خواہ لگی اصو مسلمانان او بخواہ مضبوط دا کافران یو مضبوط طاقت نبی علیہ السلام جاری او پا جا کے دا خداینا دعا غواری یو ٹکی ہوئے وی خدای کستا خوخی چې زما عبادت ته ونشي نو مړه کدا کسان دا زما مرګري مړه او یو روایت کې دا الفاظ دي وی کدا سره سو دیار چې بنا غون کوي دا صحابه کرام دا بے کس او بے سوکا بے سره الله کدا نو مړه شو تر قیامت پورې بستان نوم اغشتو والا غوري بیا سو پاتې نشي معلومی کی دا چې تر قیامت پورې نوم اغشتو والا کم خلق ته دا چا برکت دا غدرو سو دیار لسو اغي چا مسلمانان کړو اغي سره چې احسان کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوی احسان دی ایمان نه قبل نشته مون سره کړه دا هدایت نه قبل نشته کنه مونږ خور لور مور پیژنو دا چا برکت المسبب ذات سبيو فارغاسي من کمال په پیغمبر علیہ السلام کې چې څومره وو او احسان او څلورم نمبر هغه چا سره خلق مینه کوي چې نږدې وته پرشته کې خپل سره مینه زیاتې ورور سره په دویم نمبر بچی سره غیر هم زیاتې نو پیغمبر علیہ السلام کوئی انما انا لکم بمنزلة الوالد للولد ویزا خو تاسو دا پارداسیم لکا پلار دا خپلو بچو دا پارد بلکہ اغیر هم زیاد اغیر هم زیاد النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم زما دا نفس نام ما تا پیغمبر علیہ السلام کزا کامل مسلمان زیاد بنیز دیوی اگر پیغمبر علیہ السلام سره چې زمونږ د امتیت او د نبوت کومه رشته ده دینه مضبوطه رشته نشته
دی باندې پلار هم قربان او بچی هم قربان نو د محبت دغه څلور غټ سببونه دي، هغه ټول په پیغمبر علیه السلام کې موجود دي. نو سبب چې مضبوط شي خامخا هغې سره خپل مسبب ظاهریږي، او په کار دی چې مونږ د نبي علیه السلام سره د اسبابو په بنا باندې په زړه کې خامخا محبت او مینه وساتو. نو یو څیز خدا دې په خپل زړه کې د پیغمبر علیه السلام سره زموږ محبت او مینه. دویمه خبرونه دا ده، اوس دا محبت د دې تقاضا بسي څومره چې د پیغمبر علیه السلام سره مینه محبت وکړو، د هغې تقاضا به دی چې د هغې کومه ښکلې عقیده ده چې هغسې عقیده ده جوړه کړه. د هغې کوم اعمال دي هغسې اعمال زه ځان کې پیدا کړم، د هغې کوم اخلاق دي هغسې اخلاق ځان کې زه پیدا کړم. اوس د نبي علیه السلام مبارک اخلاق څنګه وو؟ حضرت انس رضی الله عنه فرمایي موږ څومره غصې کوو، کور څومره نخرې کوو، بار څومره نخرې کوو. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي وي 10 کاله مې د پیغمبر علیه السلام خدمت کړی دی. دی ماشوم و، د 10 کالو چې پلار راوسته نبي علیه السلام ته وبخوي دی بس تا خدمت کوي. وی 10 کاله مې د پیغمبر علیه السلام خدمت کړی دی، په دې 10 کالو کې راته اوف قدرې نه دی ویلي. په دې 10 کالو کې خدمت رسول 10 سنين فما قال لي افا قط. دې 10 کالو کې اوف لفظ نه دی ویلي. یو سړی چې کوي کنه اوف دا څوک دې راته نه دی ویلي. او یو ځل پیغمبر علیه السلام زه ولېږلم څه کار دپاره، وی ما ته وی چې دا کار وکړو، ما چې نه کوم، څه ماشومان دي خامخا، وی اصل مې ورته وویل چې نه کوم. وی روان شوم هغه کار له، وی نبي علیه السلام په خپله کار پسې روان شو. وی زه په لار کې ولاړ وم، وی چې څنګه راغې، وی زه د شانه ونیولم، وی ما ته وی چې تا چې وی چې زه نه ځم، وی ما ته چې نه د خدای رسول دی روان شوم لاړم. نه سپیله شته، نه غزار شته، نه رټل شته. په ښو اخلاق یې د صحابه کرامو تربیت کړی. دا یو قبیلې سردار دی سمامه ابن اسعد، د یمامي سردار دی، او صحابه کرامو ولیدو کافر دی، اور راوسته مدینه منوره کې پیغمبر علیه السلام ته پیش کړی، صاحب سمامه هم گرفتار کړ. سمامن صاحب دا گرفتار کړ. نبی علیہ السلام مې دغه پورې وتړه، ستنې پورې د جومات وتړه، د جومات ستنې پورې وتړه. سهار وختي نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرې ووت، ورته وی سمامه ما عندک یا سمامه، لکه دې څه خیال دی، څه سوچ دی په دې زړه کې؟ او ورته وی صاحب درې خبرې مې دي په دې زړه کې. یوه خبره دا ده که مې وجنې نو د ډېرې لوی قوم مشر یم او ډېره لویه وینه مې ده، ډېر لوی نوم دې را باندې کېږي، لوی نوم دې را باندې کېږي. سرکوټې سړی نه یم چې بس مړ به شم او خلک وایي اوهو سمامه یې مړ کړ، د یمامې سردار یې مړ کړ، د یو قوم لوی مشر یې مړ کړ، لوی نوم دې را باندې کېږي. او که مې پرېږدې نو ډېر لوی داسې سړي باندې به احسان وکړي چې د هغه نه لوی شکر گزار بني، ټول عمر به شکریا ادا کوم. او کوم فدیه غواړي، مال غواړي، نو چې څومره غواړي ووایي اوس به زما قوم دله مال لوړي، په پیسو مې پرېږدي. خو پیغمبر علیه السلام هېڅ غږ هم ورته ونه کړي. سهار نه بیا نبي علیه السلام تپوس وکړي سماماله کې دې څه سوچ دی، څه خیال دی؟ وی صاحب هغه پرونی درې خبرې دي، که احسان را باندې کوې نو په ډېر لوی سړي به احسان وکړې، ټول عمر به ستا شکریا ادا کوم. او که چرته وجنې مې نو بس مړ مې کا، سرکوټې سړی نه نوم دې را باندې کېږي. او که مال او دولت غواړي نو چې څومره دولت وی ووایي چې د زما قوم راوړېږي. بیا ورته نبي علیه السلام غږ ونه کړ. په درېیمه ورځ بیا نبي علیه السلام راغی، دا تپوس یې وکړ، هغه بیا هم هغه درې خبرې وکړې. نبي علیه السلام وی اطلقوا سمامه، وی پرېږدې ده پړې ورته اوس پړی. چې وی پرېښوده نو دې لاړه او د مدینې منورې نه بار یو باغ و، هغې کې ولمبل او راغی نبي علیه السلام ته مخامخ کېناست. پیغمبر علیه السلام ته کېناست، وی د خدای رسوله ما درې ورځې ستا او ستا د ملګرو دا اخلاق ولیدل، ته مې ولید او ستا دا ملګري مې وکتل،
وی زما د قسم په خدای وي چې د نن نه مخکې ستا د مخ نه مبغوض مخ چې زما بدي شو په مخ د ځمکه ستا نه زیات راته مبغوض د بل چا مخ نه ښکاري ته مې ډېر زیات بدي شوې او قسم دی چې د نن نه پس تا مخ ما ته د ټولې دنیا د مخونو نه محبوب ترین مخ ښکاري نن نه مخکې وی ستا ملګري زما ډېر بدي شو نن ستا ملګري ما ته ډېر محبوب ترین ملګري ښکاري نن نه مخکې ستا کلی زما ډېر بدي شو او نن ستا د کلي نه محبوب کلی ما ته بل نه ښکاري لاس را دې خوا که صاحب او ما ته د خپل دین وښایه دا کلمه دې راته وښایه چې زه مسلمان شم هغه وخت کې الله تعالی وله ایمان ورکړي صرف د صحابه کرامو د خو اخلاقو د برکت صرف د صحابه بهترین اخلاق دي بس ښه اخلاقو د نبي علیه السلام د هغه صحابو خشته مزیدار اخلاقو هغه اخلاقو ته چې به کافرو قتل مسلمانېدل اوس د مسلمان داسې اخلاق دي چې مسلمان ورته ګوري نو کفر ته ځي دوکه مسلمان کې دا ټګي په مسلمان کې دا کنزل په مسلمان کې دی د مشر بیزتی په مسلمان کې دا په کشر نه رحم په مسلمان کې دی مسلمان دا بغض حسد چغلی شیطانت دروغ دا د مسلمان صفت دین تشاکل او د بيدینو خلکو سره ناسته فحاشي بدمري دا د مسلمان شیوه ده کوم هغه صفت دی بې د منځ نه بې د روژې نه بې د زکات نه او بغیر د دې او دس نه چې هغه په مسلمان کې د پیغمبر علیه السلام موجود دی او دا چې کوم عبادتونه مونږ کوو آیا دا هغه عبادتونه چې نبي اسلام کو هغسې کوو که هغې نه بترې کوو مونځ خو هم هغسې نه چې کوم هغوی کوو روژه خو هم هغسې نه چې کوم هغې نیوله زکات خو هغسې نه چې کوم هغې په کومه طریقه ورکوو حج هم هغسې نه چې کوم هغې په کومه طریقه کوو کوم یو صفت دی مجموعي طور نیکان خلک هم الحمدلله په دې وطن کې شته دی بزرگان همشتا علماء همشتا لیکن مجموعی طور براوالو کم یو سړی دی چې د هغه په زړه کې په دین دومره درد کم درد چې په صحابه کرامو کې موجود دی د هغې ظلمي څه درد په کوم مسلمان کې موجود پروت دی د چا زړه په بېدینۍ باندې خفه کېږي د چا زړه په فحاشۍ خفه کېږي زمونږ په دې وطن کې تاسو ګورئ که اوس همداسې خبر شوم چې زمونږ د چارسۍ کوم هغه کیبل نیټورک روان دی او پېښور کې روان دی قسم په خدای جومات کې درته ناست دی خبره یو سړي راته خبره کولې صدر کې مې شیخ صاحب سره مونځ کوي چا چیټ ورکړو مانځه کې هغه ته خلک چټونه ورکوي د هغې جوابونه ورکوي ډېر زیات مې طبیعت خفه شو چا چیټ ورکړه مې زه به نن د هغې نه تصدیق کوم خو زه ورغلم خو ما ونري بل خوا بار چېرته وتېرې چا والا چټ ورکړي او زنانه ورته چټ رالېږلي جمعې مانځه کې مې د زنانې یو چټ رالېږلی دی چې مونږ ټي وي ته ناست یو دا کیبل نیټورک والا مسلې ته هغې کې څه فحاشي به راغلي زه ناست یم او زما رور ناست دی او دې ته مونږ ورسېدو چې ما او زما رور یو بل سره هغه بدعملي وکړه او زما یې تودې څه کېدي شي څه وکړم په دې زموږ زړه درد نه کړه پلار بم ناستی زوی بم ناستی لور بم ناستی پلار بم ناستی رور بم ناستی خور بم ناستی لیکن چې کوم فحش چیزونه ښکاري درته هغه فحش هغه ګن چې مسلمان خو څه کې شیطان بم ته نفرت وکړي زموږ حیا څه شو زموږ غیرت څه شو زموږ ایمان څه شو زموږ د پیغمبر علیه السلام د عشق دعوه څه شو د محبت دعوه هم کم خلاړه او چې مونږ وایو چې مونږ د نبي هم امتیان وو هغه د امتیت دعوه کوم طرف ته لاړه رب العالمین دې مونږ په صحیح نهج د پیغمبر علیه السلام صحیح امتیان جوړ کړي قیامت ته چې مقامه کېږو پیغمبر علیه السلام سره اخر هغه خبره وي د مخ د ملاقات دپاره خو هم څه خو پرېښودل پکار دي که زه به صرف نبي صاحب چې ما ستا کوم یو عمل خپل کړی دی ما ستا کوم کردار خپل کړی دی ما ستا کوم اخلاق خپل کړی دی نو خبره مې ورونه پورې کوله چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه د صحابو اخلاقو ته به چا کتل نو کافران به ورباندې مسلمانېدل صحابه کرام به ورسره مسلمانېدل کا کافران نن د مسلمان دغه اخلاق دي ابره زمون په کلي کې د دوه جماعتونو نه پکې چا د شپې وړي یو جماعت نه یې بل جماعت نه یې
نو ما ته چاوی راځي دا خلا پوډریان دي مټیک شولا پوډری خو مسلمان دی ولا مسلمان نه خدا دی زبدوی مچ له خو طبيعت برابر نه زارو نشه کې به یاسه لیکن دا مستعمل پکې چې د کوس کنه دې ته الګ وره زماده جمعه ته پروس کا جانماز چا تحت کړل د طالبانو کمبل او جانماز پروته خنه جانماز چې څوک اخلي سره پاره هجمنس پې کوي او دا خو ورته پته چې دا پوډری دا شی پټ کړل ولې پوډری ته پکې ده پوډری ته جانماز ولې او بیا د جانماز نوم په کې خلک پته چې جان پټ کړل نو غلطی زما شو کله پوډری شو زما غلطی ولې ده بل ما ته بیا چاوي نه ودا څه نه دا ودا خلک ول پیسې ورکړي چې شابه شی راوړه چې کوم شی راوړه ګوره مال راوړه زبرنا دا زموږ اخلاق دا د پیغمبر علیه السلام خو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرګرو خو دا د اخلاق نورو خدای پاک دې مونږ کې دغه څه خشته بهترین خو پیدا یو صحابي دی مکه يهودي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته شیخ قرض اغشته چې کجوري ته قرض کړی صحابه لپاره دا هغه ټیم کې لا وختو چې دا سړی راغی او نبی اسلام ته کېناسته وی مال خپل شی راکړه پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل ورور ستا خو لا ټیم شته ستا نه ټکه خو لا وخت شته په دغه چې جوړه کړل پیغمبر اسلام په شان کې ګستاخی جوړو وی تاسو د خلکو نه دې لپاره شی لې چې خوري ته او تاسو د عبد المطلب اولاد هم دغه څه کوي او تا ما دې لپاره ما شی وارسته چې ته خوري نه راکړل اوس نبی علیہ السلام غلی ناست چې دا په نیټه کې دم ګذریو دې پاتې نه وخت اوس بیزای چې دې جوړ کړی عمر فاروق رضی الله عنه مجلس کې نه اگر پاسه د خدای دشمن او د پیغمبر زم په شان کې داسې ګستاخی کې دا خو اشاره ورکولې چې ګوره سم شه لکه ته کو خو بات ته موزه کې بنو دي او په اشارو کارو کې نه اختراع ده په چم کولی خبره ده خبره اوس دا عمر فاروق رضی الله عنه خبره درسته وکړه بالکل درسته نیټه کې د درو زشتا ولې مخکې راځي او بیا د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخی کې لیکن د دوه جهان سردار مبارک ورته سره یو عمر پیدا خبره ده خو نه کړه وی زما تا نه دین دی او خبره توقع وی زم ستاد نصیحت محتاج او مداسلیم ستاد نصیحت محتاج دا ته نصیحت کړو ما ته باندې کړو راستګه دی ولی وی دې ته باندې ویلو چې ورا ستانه ته کې درې دشتا غوسه مکو خیر ته په نیټه له چا یو ورځ وو مې نو خلک غږ نه کوي او زم ستاد نصیحت محتاج او ما ته باندې ویلو چې د خدای رسوله چې چا نشي والی او درې ورځې مخکې ورته تیار ساته دې داخله ورشوي دې بوزه او جرده سمره حق دی ام ولا ورکا لږ زیات ام ولا ورکا څنګه مقدار یې وتاو چې بوې ته خپل حق ولا ورکا او دا غینه پس غزيات یې ورکاو نه سړی وتوي بس زما حق پوره شو غزيات ولې راکې وې دا کوم کتاب ته ما د درسته خبره د پیغمبر علیه السلام په مخ کې وکړي نبی علیه السلام فرمایي چې عمر دا سړی دی ورته لګي زیات ولا داري په بدل کې ورته نو دا سړی وته عمر فاروق ځان ویلې په جنت عمر وینا وې زید ابن دسنیم دا يهوديان یو لوی مشر عالم وی خدای يهوديان هغه لوی مولا لوی علامه هغه وی او وی ګور سره دومره لوی علم زموږ پیغمبر دونه ګستاخی دی وکړه دومره بیزتی دی وکړه دومره ستګه دی ورته په مجلس کې به راځي وی هغه ورته وی ما په خپل کتاب تورات کې د نبی علیہ السلام چې څومره صفاتونه ټول مې مونږ سوا د دوه صفاتونو زمون کتاب کې د پیغمبر علیه السلام متعلق څومره اوصاف ټول په کې ولیدل سوا د دوه صفاتونو یو دا چې پیغمبر علیه السلام سره څومره څوک د جهالت کارو کې کړي بدر ورته وې دې به صبر کوي دې به د جهالت جواب په جهالت نه ورکړي او دویم دا چې د غصه او د صبر مقابله شنو غصه نه کوي صبر وکړي وینن زه دې لپاره وروتم چې د پیغمبر علیه السلام د دې دوه صفاتونو امتحان واله چې دا پکشته کې نشته وای ما اوسره ډېر لوی د جهالت کارو بدر نه مرته وي نسب نه مولا یاد کړ د صحابه په وخت کې بیزتی مرته وکړه ما جهالت کو پیغمبر علیه السلام د هغه مقابله کې ما سره دومره احسان او خیرګلو چې کجوري زیات راکړي
او دا غصه مقام او غصه نه په صبر وکړه. اذا عمر صلی الله علیه وسلم جماعت اسلام گواشه جمال خدای ایمان راکړي زه مسلمان شم. راغه وسره خدای پاک مسلمان. دا د حضور پاک د مبارک اخلاق د برکت. په جنگ احد کې د نبی علیہ السلام تر مبارک حضرت حمزه رضی الله عنه شهید شو. او داسې شهید شو بیبي وهنده دا غیر لاسته شهید شو لکه هغې یو غلام لمسولو او بیا دې پوزم پرې کړه غوږونه هم ترې پرې کړل شونډې هم ترې پرې کړې سترګې هم ترې وویستې سینه یې ونوښتول او د حضرت حمزه رضی الله عنه نه زړه وویسته او دا د هندي په چکونه ولګول اینه یې ترې وویسته په هغې یې چکونه ولګول. لکه جنګ بدر کې د هندي پلار او عتبه او شیبه تره او یوې رور دا مړه شوي او دا پلار یې د حضرت حمزه رضی الله عنه د لاس نه مردار و هغه انتقام یې اخیسته او د دې حمزه رضی الله عنه دا سترګې او دا پوز او غوږونه او شونډې د امیل کړې په تار کې واچول او غاړه کې واچول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې تره ته وکتل ډېر زیات خفه شو. وایي ما خو دې نه منع کړې ده زه خو د کافرو سره هم دا چل نه کوم. او بیا دومره په هغې خفه و وایي زړه مې غواړي چې دا خپل توم دقسې پرېږدم اړو خښ یې نه کړم چې د قیامت په ورځ باندې زما دا تره سره د نورو شهداو چې دا کوم حیوانات او مارغان وخوري چې د هغې د وجودونو نه یې دا غوښې راوچتې شي او د خدای دربار ته راشي. ډېر زیات پرې خفه و. هغه هنده هغه چې چا دا خطرناک سلوک کړی و چې کله پیغمبر علیه السلام مکه مکرمه فتح کړه نو ښځې راغونډې شو او دې ښځو ایمان راوړه. پیغمبر علیه السلام سره بیعت کړی یو پکې دا هنده و. دغه ښځه چې د نبي علیه السلام د مبارک تره سره دا خطرناک سلوک کړی دی یو پکې دا و. نبي علیه السلام چې ښځې راغونډې شوې نو وایي چې مونږ تاسو سره صاحب د ایمان د اسلام بیعت کوو. پیغمبر علیه السلام وفرمایل یو کس مشره کوي. وګورئ نبي علیه السلام ښځو سره ګورئ د لاس بیعت نه دی کړی ښه ښځو د لاس وړل نامنې شریعت دا خولې خبره وه. یو پکې مشره کوي بس هغې سره به زما خبرې ټولو سره خبرې کوي. دا هنده پکې مشره وه دې ځان مکمل اونغښته او پټې کړ چې پیغمبر علیه السلام مې ونه پېژني که ویې پېژندم چې دا خو هنده ده دا هغه خبره چې زما تره سره یې کوم سلوک کړی دی نو ممکن نه ده چې د ایمان قبول شي. دې بلکل ځان پټ کړی نقاب یې چولو مخ یې پټو. نبي علیه السلام ته مخامخ شو نو پیغمبر علیه السلام کې شرطونه یې ښودل. لومړی شرط دا دی وایي شرک به نه کوئ خدای له به شریک نه جوړوئ. دا هنده ورته وایي بلکل دا شرط مونږ ته منظور دی. نورې ښځې ډېرې ناستې دي دې زما پټ کړی د نبي علیه السلام نه ځان پټوي چې کښکه ځکه دې ښځو په دې ډله کې مې ایمان منظور شو نو بیا به سره ښکاره شم پروا نشته. خو که مخکې مې وپېژني او ممکن نه و چې زه ته زه تا خو له ما تر سره ډېر عجیبه سلوک کړی ستا ایمان کوم ځای قبلې بې شک به نه کوې. دا ورته څه وایي بلکل دا خبره ټیک ده. وایي ټول عمر هم د بوتانو سجدې وکړې وایي هېڅ ګټه یې راله رانه کړه. بیا ورته نبي علیه السلام فرمایي وایي ښه زناکاري به نه کوې بدکاري او بدعملي به نه کوې. او ورته څه وایي وایي د شریف قوم لوڼه خویندې بدکارۍ نه کوي صاحب دا شرطونه مه لګوه. د شریف قوم لوڼه خویندې زناکارۍ او بدکارۍ نه کوي. نبي اسلام دې کې حیران و چې دا خو عجیبه خبره خو او به دې ویلي وکړه. خو خیر درېیم نمبر ورته وایي چې بچي به نه وژنئ اولاد به جمدي به دې ښځو به جنکۍ ښخولې بچي به نه وژنئ. دا ورته څه وایي وایي مونږ بچي نه وژنو وایي مونږ ماشومان لوی کړل په مینه نو تا راله په مختلفو جنګونو کې مړه کړل. بس نبی اسلام بیا حیران دی چې عجیبه خبره نیغ نیغ رغب جوابونه راکوي. اوس ښځه څوک ده دا عتبه لور ده. عتبه د مکې مکرمې لوی رئیس سردار او د ابو سفیان رضی الله عنه بیبي ده. دغه وخت کې ابو سفیان رضی الله عنه مسلمان شوی نه دی بس دغه وخت کې مسلمان شو د مکې سردار دی. اخوا دې خوا ښځه خو نه ده. نو بیا ورته نبي علیه السلام فرمایي یو شرط بل دی وایي غلا به نه کوئ. سړی چې کورنۍ اکثر ښځه د کور شی غلا کوي غلا به نه کوي. اوس دې خو ځان پټ کړی خو د خولې نه خبره ووته وایي د خدای رسوله وایي زما خاوند ابو سفیان له غوندې بخیل دی نو که زه د هغه نه څه شی پټوم هم د هغه په بچو یې لګوم دا به غلا کې راځي.
چې نبی علیہ السلام دا ورته چې ما خاون ابو سفیان دغه خبره خو نه وته نه نو پټ ساتلې. نو پیغمبر علیہ السلام فوراً پوه شو یا انت هند بنت عتبه ته هند د عتبه لوري سره چې ابو سفیان د خاون نوم دی واغې هند د عتبه لوري باز دا پړه چې دوه ما غدان پټ کړو دا خو ما خپل نه ما معلومات دا بس کېږي پیسې ما ځان پټ کړو ځکه چې ما ډېر ناروا سلوک ساتل سره کړی ما ګناه کړل چې نه قبل دې ګناه ده هغه ظلم مې کړی چې نه قبل دې کنه بخې دې ظلم دی ځان مې پټ کړو د خدای رسول ذاته مې کړی او ما ذکر پټ کړی چې ما توبه دې خلکو کې پټه قبول شي کارش ممکن ہے کہ تو علماء توبہ قبول نہ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہندے پس سچ چتا توبہ وستو ایمان دے رہو استادا ټول گناہونه تا تمام زما د ترا چتا سکری ہے ټول د تمام دې تاخلا خو دې ته یو جہاد کې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د بدر جہاد کې صحابه کرام داسې مخامخ درول او صفونه نه غول غشو پیغمبر علیہ السلام سره غشي راته راځو په برابر چې څوک سینې بار و به دنه کول یو صحابي په خېټه باندې غشي راځتل شو زخمی نشو خو معمولی غوندې کار خپل راځه صحابي رانیخ شو نبی انت اذا ما خېټه د خدای رسول خوب کړ پیغمبر علیہ السلام هم حیران شو لکه ما خو تپقس نه خوب کړی وینه ما په خېټه غشي راځتل ما خېټه خوب کړ ما خو پقاس دې کو پقاس دې نه کړو ما خېټه دې خوب کړ صحابه حیران دي لکه تاسو ته پیغمبر نه تاسو ایمان نه ولا وی دا به بدل اخلا وی دا خپل پیغمبر سره انتقام وی دا خو دې پیغمبر وینا چې تاسو زیاتل کې نه هغه دې بدل وایي اوس قبل سره وي ته ویل کما او پقاس نه کړل دا ټول مسلمان نه کافر ولا کېږي لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمای وی راشه تم ما پخې ته غشرا اقوال راکا حواله ما راخ قصدا نه کړو او چې او صحابه شرانه کې جيبو مسلمان هم جهاد نه غلي پیغمبر پس نزار قربانه هم انتقام ته نه خبره وینا کما خبرت انتقام اخلا حضور پاک غشوا کړی ته ما پسینه پخې ته راکا وینا نه خدای رسوله وی تا چې ما پخې ته غشرا کو نو ی ادمه خېټه بربنده او استا خېټه چې دا هپټه نه فساد درکې خېټه ښکارا کړي چې شي پیرا کاګه بیا څومره کرام بلو شو او نبی روان حیران دي حضور پاک ورته صادر مبارک لری کړ خېټه ښکارا کړه دی پجاړه شو او ورمنډه کړو د حضور پاک خېټه کولول شو ورکل وی عرفت هذا یا رسول الله دا خدای رسول دا مطلب نه چې استا باندې غشرا کاګم خدای مو قرار کړی دا خېټه لګا خپل کړ دا مقصد لیکن نبی علیہ السلام مبارک اخلاق تمور ثم بهترین اخلاق ثم خپل خوي صحابه کرام سره به خوش طبیعت کول ناس به وخت باندې طبیعت نه لري چې تم تریش طبیعت نه ناس به ورسره خوش طبیعت کول او سره غف شپه ورسره لګا یو ځل نبی علیہ السلام یو صحابي را ویسه مال یو اخرى کا سفر پکو پیغمبر علیہ السلام یو صحابي دی ورشه دله اوخ یو بچي ورکړ هغه سیب د اوخ په بچی سره کوم زه خو غواړم چې سفر نه پیلار شم ویلې اوخ د اوخ بچی نیسه اوخ در کوم کړه اوخ بچی در کوم دا اوس خوش طبیعت شو یو بوډا راغی نبی علیہ السلام ته وی ما د دوه په جما خدای پاک جنت ته بوزي وی بوډاګانې کو جنت ته نه دي اپ جاړه شو چې خدا روزي دا مونږ نه شکو چې بوډا جنت ته نه دي نه نه مرته جاړه ما وی بوډا جنت ته نه دي تا به خدای ځوانه کې پیغله بدی کې نو جنت ته بدی بوډا باندې ځوانه کې بنو دي یو بل صحابي حضرت ظاهر رضی الله عنه د شکل نه پټه لګونه خوشانګ نو او له خوشتبه نو پیغمبر علیہ السلام یو ځل نه د ټوکلې وخت په بازار کې نبی اسلام ورته شاته کېناست او د شانه ولا پستر ګلاسونه کې خو تکبر سره دوستانه تعلقات نشانه ګلاس کې چې ما پیژنې کنه شاته نه ولا پستر ګلاس کې خو من سوق دی او خبر پہ قتل خو پیغمبر علیہ السلام استر کو خضور ورکړي شاته ورته ناشته او دین ناشته او دې کې سوق دی خدای اخر استر کو په راو کې نبی علیہ السلام صحیح کړ چې صحیح کوي په جنده نظر رسول شاته پیغمبر څنګه راځاو کړ
او دا خپل شی او پورې مګل شروع کړ. نو پیغمبر علیه السلام سوی وی دا مرایه خرصوم دا غلام سو کې اخله هغه مرایه نو خدای څه خوش طبیعتي کوله وی دې خرصوم ته سو کې دی پردان قیمت خرصوم سوق بیرانه والی اور ته سوی اور دې خدای رسول ګورې ما مخالفه غني کوټه به میومونه که پچا دې خلک په ما سوق سکی ته به واپس کی ما سوق نه تبلې حضور پاک سے فرمای وی ټیک تک خلک تا ته کوټه وای لكنك عند الله لست بكافر لیکن ته د خدای پنځ کوټه نه د خدای پنځ ډېر لوی کار انسان دا خوش طبیعتي بنبي هم صحابه کرام سره کول خود هغه خوش طبیعتي کول چې دروغ به پکې نو د مسلمان تذلیل او د مسلمان هغه سپک قتل به پکې نو خدای پاک حضور پاک لري خشتم مزیدار کوي ورکړ کور کې او با کور کې دنو د کور نه با یو ځل یو کافر د نبی رسول الله مل مشو او دا کافر څخه باندې راغلی څنګه راغلی پیغمبر علیه السلام ورته ته بستر وغیرہ څه ده د نبی رسول الله بستر بسوخ ده کجورو پوزکې بوله پام هغه کافر د شپې پاسې د نبی رسول الله په مبارک بستر د پاسه لوی او دسماته وکړ غټ او دسماته هم په لکه نیت راغلی او لا او چې تل تورته یې راشوه څنګه په تلوار منډه راغله چې نبی علیه السلام څنګه راووته او وی قتل نو اوس په هغه پوزکي په هغه بستر د پاسه لوی او دسماته پروت کوټه کې بوی دی خپه شو ډېر زیات دی ګوره دا مانې بس د مېلمستیان ورکړه او د ظلم کړی او نه بیبیانې د نبي علیه السلام په کور کې دي ګورې نه نو چې داسې یو کار زمونږ په کور کې وشي نو خلک ښځې ته وایي راشه دا کار وکړه ښځې ویې دې لپاره لیکن د دواړو جهانو سردار مبارک په خپلو لاسونو د کافر د هغه ګندګۍ څپۍ شروع کړه په خپلو مبارکو لاسونو کم لاسونه د هغې څپۍ یې شروع کړه یو بیبي ته هم نه وایي چې راشه دا څپۍ وکړه په خپله لګیا شو کافر چې څه منځې لاړ او توره یاده شو چې خو توره رانه یېره شو نو بیا راغی او په دې خیال چې دا پیغمبر علیه السلام بنی راوتې نو غلې غوندې به توره واله موزم ده چې راغی سنګ کوټې ته ننوت ورتا شو دقه دی چې په پیغمبر اسلام یې نظر ولګېد سترګې یو بل سره مخامخ شو او نبي علیه السلام هغه ګندګي پاک کوي نو که بل سړی وي او ما تورې ته به یې لاس کړی ورته به یې نیولې و چې ولېږه چې برابر دی کړم ظالمه ما دله مېلمستیا درکړه قدر مې دی وکړه عزت مې دی وکړه او تا بیا په هغه بستر باندې متیا دی وکړه حضور پاک څه څه فرمایي وی هلکه توره دې یېره شوه او یا دغه لواله یې اړو هغې ورته ونه کړه هغه توره په ځای پرېښود نبي علیه السلام تاسې نه یې نه ګورئ دا مټې ونیوي صاحب راپاس وی زه خو په دقه بېعزتۍ په نیت راغلم چې دا کومه بېګا وکړه خو دا تا ته چې ګورم او ستا دې کار ته ګورم نو ته راته دروغجن سړی نه ښکاري دروغجن پیغمبر نه ښکاري دا هغه خپلې او دسماتې نه یې پاسه او په خپله یې پاکه کړه او هغه وخت یې د پیغمبر علیه السلام په لاس کېښه او په لاس کېښه د خدای پاک مسلمان فوراً ایمان راوړ نو خبره مې دې پورې کوله روم چې څومره د حدیبیې جهاد چې نبي هم کوم د حدیبیې کوم صلح کړې ده نو هغه سنچي هجري وه د ذي قعدې میاشت شي هجري اخر او مکه مکرمه په سن 8 هجري کې رمضان کې فتح شوې د دې تقریبا دا 2.5-3 کاله و فرق نو سنچي هجري کې د مسلمان تعداد تقریبا 1400 او مکه مکرمه چې فتح کیږي نو 10,000 کسان خو صرف جنگ کې شرکت کوي او بیا ورپسې په لسم کال د مسلمان تعداد 1,40,000 ته رسي هم هغه چې د عرفات میدان کې شریک دي نو علما لیکي د نبي اسلام د مکې مکرمې 14 کاله زندګي ده او د مدینې منورې د حدیبیې پورې 6 کاله شو نو 6 او 14 نو په 19 کالو کې صرف 1400 کسان مسلمانېږي او په دغه وروستو 3-4 کاله کې 1,40,000 ته تعداد رسي دا ولې وی دغه 19 کاله جنګونه نو کافرانو د مسلمانانو اخلاق نو لیدل وروسته د مسلمانانو اخلاق ولیدل نو دغه غلبه راتله بیا مسلمانېدل نو خدای دې مونږ کې د نبي علیه السلام غوندې اخلاق کور کې دننه زموږ څه بد اخلاق ښځې سره جنګ پلار سره جنګ مور سره جنګ او عایشه صدیقه رضي الله